ما الله فرمای انا نحن نزلنا الذکر، بس اخیری جمله ویم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. د قران برکت او عظمت تاثیر چې استاد قران سره مینه محمد البدايه والنهايه یو واقع لیکلی دی، وی سلور نوم کسانو د سلور وانو نوم محمد، سلور کسانو و د سلور نوم محمد، د یو نوم محمد ابن نصر مرزوی، د یو نوم محمد ابن جریر طبری، د یو نوم محمد ابن منذر، د یو نوم محمد ابن اسحاق ابن خزیمه. دی روته د قران په طلب کې چې احادیث را جمع کو، چې ته قران څوک ضایع نه کړي او احادیث نبوي صلی الله علیه وسلم مبارک څوک ضایع نه کړي، چې دا را جمع کو جی، چې دا قران او خلکو سره دا نو بچي او خاندانونه پرې خو د مصر تراله، بچي و کور کلی پرې خو د مصر تراله، ته کور کلی پرې دین او صرف د مسافرې د پر جدو به تر روانم جی پیسې ګټم چې زما د اهل لک پترقې شي، یره جی زه خو په پزان سخت تیرم، خو چې زما د بچی لک پترقې دی ته جی زه سخت نشم لیدي. دوبه ته دی د پاره، سعودي ته دی د پاره مسافر وته وي، سعودي ته دی یره جی چې زما د کور لک په آرامي نو زه خیر د په ما د سخته تیری، لیکن تا دا ویلی چې زما د دین ته د فایده ورسی، ته دین ته شه الله بستا مال او اهل ته شي د ما محترم. وی دا سلور محمد نوم باندې کسانو احادیث را جمع کول، دوه ذکر او کلوګه اولګیدا د خوراک کوسونه کار کسب کو نه په خاریه کې چاپی جندل نه، نو قران دازي واچو د چيو پکې مزدورې له اوزه سو وګټه راوړي، نو دا درې بلیکل کې احادیث او قران به جمع کوي او دا یو به مزدورې له اوزي. نو چې کله دغه واچو نو د محمد ابن اسحاق خزیمه بن خزیمه پکې دغه وروته، نو د بار وروته بازار ته، نو خدای مال خو د مزدوري طریقه نه را دي، ما خو ټول عمر په مسلمانه زمانه تیر کړل ده، الله ما خو ټول عمر په منبر باندې زمانه تیر کړل، خدای مال خو د کار طریقه نه را دي، نو لاړ جمعات ته ورننه وته د اغې نه وروته چې مزدوري لته جمعات ته نه وته په نپله ودرې، الله مال خو هیڅ نه را دي، زه خو ستا بندې ما خو ټول عمر ستا د دین خدمت کړې، خدای ما پکې داسې اوساته، الله زما داسې تنظیم وکړه. دا دوی جړل په سجده باندې پروت ډیر او جړل، وای ټول شپه تیر کړل مزدوري اون کړ زما محترم، ټول شپه په دغه جمعات کې تیر کړ په هغه سجده کې اوده شوی. وای بادشاہي وخت چې کله د شپې د رخمو په بستر باندې اوده شو، خوب کې ولا آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم مبارک خوب کې راغی چې زما یو سلور وارثان دي، زما یو سلور محبین دي، دغه تراغلی زما د دین د خدمت لپاره، زما د احادیث او د قران د خدمت د جمع لپاره راغی، د روټه تنظیم نشته او ته مزدوران مليګه په خپل لاسو ورشه، په خپل لاسو ترکاری ورلې اوسه. بادشاہ اوس سرتور سر خپې بل خپې مال لا جمع ک ترکاری منډه وي، خلک وایي چې بادشاہ لیول شوی، هغه بادشاہ نه دی لیول شوی، د محمد رسول الله د طرف نه امر شوی دی. ما وی نبی رسول الله فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني، چې خوب کې ولیدم زه محمد ولیدم، دا خوب درو کې دین شي ترکاری مې نه ولیدا، وی ورلم دروازه مې وډبوره چې مې وکړه محمد ابن جریر طبری را لروته، ما وی دا تاسو کسانه مونږ چې درې یو دنه ور امه کته درې کسانو، وی ما ته خو نبی رسول الله سلور خو سلورم څه شو، وی تاسو مې وکړه، وی هغه چې تل د مزدوري دا ټول په د خاریه کې وګرځي، کسې په مزدوري باندې پیدا نه کړ، حتی تر دې پورې مرګرو ته پته و چې زمونږ د مرګري نسبت و مرګرتیا په دنیا کې چا سره نشته، مزدوري به چا سره وکړي، د نسبت فقط د الله سره دی. ورشه جمعات کې ګوره، جمعات ته نه وکړو ام کته محمد بن اسحاق خزیمه په سجده باندې پروتو، د سجدې نه بادشاہ را پاسو لاس په باندې کې خود راځه د الله د طرف نه د محمد رسول الله د طرف نه جمله راغلی ده، راځه تاسو د مال د اهل د خاندان زدي بوارم راځي د ما محترم. داسې قوم چې د دین لپاره ځان وقف کړ، نو الله تبارک وتعالى بادشاہ د دین خدمت لپاره وقف کړ زما محترم. نو تا کله ځان د دین لپاره وقف کړی، نن به ولې یو غیر راضي او زما په قرآن باندې به حمله کوي. زه اخیری جمله ویم، ما اخیری جمله ویم، خبره بل طرف ته زه اخیری جمله دا څومره احتجاجونه چې کېږي د قرآن په دغه باندې د نو دې کې خپل جذبه او ایمان ښکاري کې پته ولګېده چې دا مه ګوره چې یاره جي دا پی ټي آی والا دی، نو زه ورسره نه ځم، قرآن زموږ د پی ټي آی او د جے یو آی والا یو شان دی، دا جي نیشنل پارټۍ والا د احتجاج د قرآن موافق کړی، نو زه ورسره نه ځم، دا شی پکې نشته جي، دا بغض که د وساته نو دا د قرآن سره وساته، بل څه سره جلسه درته ښکاره شوه چې غیرو ته ښکاره کېږي. اخري جمله ویم، جلسه درته ښکاره شوه چې دا غیرو ته ښکاره کېږي، ورسره ملګري شه، ځکه ستا دا ملګرتیا په دغه قافله کې یو جمله ویم، ستا دا ملګرتیا په
دغه قافله کې الله تبارک وتعالى ته داسې قبليږي کله چې یوسف علیه السلام د مصر په بازار کې خرڅېده. اخیری جمله د مصر په بازار کې خرڅېده او خلک یې خریدارۍ له بادشاهان او وزیران راغلي نو یو ابې ریخم جمع کړي مالوچ په جمع کول هغه خرڅ کړي وایي چې د یوسف علیه السلام د خریدارۍ لپاره راغلي د چا دپاره د پیغمبر د خریدارۍ لپاره وایي چې په قطار کې ودرېده چا ورته وایي ابې لیونی شوي مزغو کې دې فرق دي تا ته ګوره د یوسف علیه السلام اغوستو ته ګوره د هغه خریدارۍ ته خو بادشاهان ولاړ دي. دا ورته جواب کې څه وایي ها ما ته پته ده چې زه یوسف علیه السلام نشم اغوستی ما ته پته ده چې زما دومره قیمت نشته چې زه یوسف علیه السلام لیکن دا یو کار دې دپاره کوم څه پته لګي چې الله تبارک وتعالی د قیامت په سبا باندې راپاسي چې د یوسف علیه السلام د خریدارۍ دپاره کوم کسان په قطار کې ولاړ دي هغه کسان ناست چې اعلان جنت پې وکړم نو تاسو ته مې څه پته لګي الله تبارک وتعالی وایي چې ستا خو د قرآن سره نسبت نشته ما ته پته ده سینه کې د قرآن سره مینه نشته ما ته پته ده قرآن سره د لاس نه دی لګولې ما ته پته ده قرآن سره د ربط نشته ما ته پته ده. نبی اسلام فرمایي القرآن حجة لك او عليك د قرآن سره د هیڅ قسم مینه نه لیکن په یو جلسه کې د قرآن د ایمان د جذبې او محبت نه یو ځای شوي. الله تبارک وتعالی به وایي چې د قرآن د محبت د وجې نه په دا قطار کې ولاړ د دې د وجې نه د بخم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه دعا وکړئ من الحمدلله رب العالمین. الله چا چې د قرآن بیا حرمتي کړی د خدای په خپله توره باندې وي څوک چې زموږ د قرآن او د شعائر الله خدای بې عزتي کوي خدای ته بې حرمتي او بې عزتي وکړه الله د هغې مرګ خدایه د امت مسلمه دپاره د عبرت نشاني خدای وګرځو څوک دین ته نقصان رسي عالمانو ته حافظانو ته حافظ قرآن ته خدای زموږ دین ته نقصان رسي خدای په خپله توره باندې ووه څوک د دین سره محبت کوي خدای ته سره محبت وکړه الله څوک د علماو سره محبت کوي خدای ته سره محبت وکړه الله زموږ ناسته پاسته ولاړه مال جان اولاد خدای د خپل رضا او د دین دپاره قبول منظور کړي خدای مسافر د پکور کلی باندې د حلال رزق تنظیم وکړه الله څوک بیماران دي خدایا شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي کورونو کې دي اسپیټالونو کې خدای شفا ورته ورکړي الله څوک په دا مجلس کې ناست قرضداري دي خدای د قرض د عذاب نه خدای اوساته زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړه په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر او شوق سره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. सलाम